صلی الله علیه وسلم رویت ثابت थे होता पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम लीदले फरमाई कुन्ना नतवाज़ फी अव्वल इस्लाम मंग ब द इस्लाम पे इब्तिदा की यो बल तवाज़ नसीहत कोलो बे अर्बा द सलूर सीजुनो कुन्ना नक़ूल मंग बवे अमल फी शबाबिक लिकबरिक फखपल ज़वानी के द बूढ़ातोब द पार अमल उका वामल फी फरागिक लिशुगलिक او پخپل فراغت کې اوزګارتیا کې د مشغولیت او مصروفیت لپاره عمل وکړه وعمل فی صحتک لسقمک او پخپل روغتیا کې په صحت کې د بیماری لپاره عمل وکړه وعمل فی حیاتک لموتک او پخپل حیات او ژوند کې د مرګ لپاره عمل وکړه تیر حدیث کې مرفوع حدیث کې هم دغه مضمون تیر شو د حدیث مبارک نه دا معلومی چې د صحابه یو بل ته واعظ او نصیحت هغه د آخرت مبارک یو په دین اسلام باندې د عمل کول مبارک یو نن سبا عموما موږ چې کوم دور سره تیریږو مسلمانان هم چې په یو بل باندې مین وي د یو بل خیر خواهي یو بل ته چې نصیحت کوي د نفس په باره کې د مال په باره کې د کور په باره کې د بچو په باره کې دا نصیحت کوي عامه جمله تاسو به نن سبا اورئ په اردو کې په انګلیش کې په پښتو کې چې یو مسلمان بل مسلمان نه بیلیږي دا استعمالي د خپل ځان خیال ساته د خپل ځان خیال ساته اپنے آپ کا خیال رکھنا سلام نه چې بیلیږي نو دا جمله کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث معلومیږي چې کله دوه مسلمانان د یو بل سره یو ځای کېږي نو هم به سلام اچي او چې یو بل نه بیلیږي نو هم به سلام اچي او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به څوک لري سفر باندې رخصتولو به دا فرمایل او استودع الله دینک و امانتک وخواتیم عملک استودع الله دینک و امانتک و خواتیم عملک میں اللہ جل شانہ کے پاس تیرے دین تیرے ایمان اور تیرے اعمال کو امانت رکھتا ہوں یعنی اللہ کے پاس کہ اللہ تمہارے دین کی حفاظت کرے تمہارے اچھے اعمال کی حفاظت کرے تمہارے ایمان کی حفاظت کرے دی کې دی طرف ته اشاره وا چې الله جل شانه حفاظت کوي مطلب دا دی چې د خپل دین خیال ساته د خپل ایمان خیال ساته د خپل اعمال او د خپل کردار خیال ساته بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وکلا څوک رخصتول به وته دا دعا او نن سبا چې رخصتیږي د دې وجه دا ده چې د مسلمان سوچ هم اجتماعي طور سره دا ګرځېدلې ده چې د انسان غټه سرمایه داغه مال داغه کور داغه کاروبار داغه اولاد او داغه ذات او نفس حالانکه دا نفس خو په دغه مختلفه مرحلې تیرې شوی دنیا کې دراتلو نمخ کې پر رحم مادر کې دی یو شانو داغه نمخ کې په عالم ارواح کې بل شانو چې قبر تلاړ شي بیا به چینجی او خري بیا به خور شي بیا بل شان شي او د روح چې یا په علیین کې وي یا په سجین کې وي نتایج باغی باندې مرتب کی دا خو یو قالب دی سانچه د بدلیږي را بدلیږي بهرحال صحابه کرامو به یو بل تواضع نصیحت کولو یو دا شی نن سبا مفقود دی یو صحابي به بل صحابي څخه تلو مطلب ماته نصیحت حضرات شیخین په دې امت کې افضل ترین شخصیات هغه به بعضی بوډېګانو زنانو تلاړل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې سره خاص تعلق او خدمت به کړو بیا به لاړل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک به تاسو نو کول څنګه وخت تیر کړو تاسو یې ویلو بیا به وی چې موږ ته نصیحت وکړه حضرت معاویه رضی الله عنه بادشاہ دی خلیفہ دی امیر دی امیر معاویه رضی الله عنه او شام کې پایتخت دی او د حالت نخط لیکي
ام المؤمنین د ټولو مسلمانانو مور بی بی عائشه ده او هغه په مدینه منوره کې ده او خط کې سلی کې چې اے مورې ما ته نصیحت وکړه. خط کې مضمون ټول دا د شام نه خط راځي د جیاس په ذریعه نه د لارۍ او موټر په ذریعه نه. هغه زمانه کې د ډاک انتظام دغسې پوخانو باندې پاسونو باندې د تلو او دا انتظام حضرت عمر رضی الله عنه ترتیب کړ. په هغه خط کې مضمون دا نو ام المؤمنین ورته ولیکل چې وعلیک السلام، پتا دې سلام وي، اما بعد پس د سلام نه انی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي من التمس رضا الله فی سخط الناس کفاه الله مؤونة الناس ومن التمس رضا الناس فی سخط الله وکله الله الى الناس والسلام علیک. ټول مضمون د خط دا ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی چې کوم کس د الله رضا، د الله خوشنودي، د الله خوشي هغه لټوي، په هغې پسې ګرځي، کوم عمل باندې به خدای راضي کېږي. په تلاوت راضي کېږي، تلاوت ته کښېني، په ذکر راضي کېږي، خوشحالي کې خدای ذکر ته کښېني، ذکر کوي، قرآن کریم تلاوت، صدقات، مزونه، نوافل، روژې، عمرې، حج، داسې لار چې هغه د الله جل شانه د رضا او د خوشنودۍ وي په هغې پسې ګرځي. التماس لفظ دی، التماس ویلی کېږي لټون ته، کسی چیز کو ټټولنا، تلاش کرنا، ګوري، یعنی لکه څنګه چې د زنانه نه په کور کې ستن بې درکه شوي هر یو څیز ورپسې لوښي ورپسې لټوي، دې ته ویلی کېږي تلاش، یعنی په هغې کې د محنت ضرورت دی. نو دا نصیحت یې ورته وکړو. نو صحابه کرام به یو بل ته نصیحتونه کول. نو دی وی کنا نتواعظ فی الاول الاسلام، موږ به د اسلام په ابتدا کې یو بل ته نصیحت کولو. ما و بل ته وی چې ما ته نصیحت وکړه او هغه به ما ته وی چې ما ته نصیحت وکړه. نو هغه نصیحت به سو باربع، د څلورو څیزونو. کنا نقول، موږ به یو بل ته وی اعمل فی شبابک لکبرک، په خپل ځوانۍ کې د بوډاوالي لپاره عمل وکړه. اپنی جوانی میں بڑھاپے کے لیے کوئی عمل کر، ځکه چې په انسان باندې کله دا وخت راشي بوډا شي بیا دې اعمال نشي کولی. دې عمل نه مراد فرایض نه دي، دې نه مراد واجبات نه دي. فرایض او واجباتو نه خو خلاصې نشته. فرض مونځ دی، هغه چې بالغ شو نو دغه وخت کې په فرض دی، چې ځوان دی نو دغه وخت کې په فرض دی، چې واده نه دی شوی زلمی دی دغه وخت کې په فرض دی، چې بیا واده وکړو دغه وخت کې په فرض دی، چې ماشومان وشول دغه وخت کې په فرض دی، چې ځواني دی دغه وخت کې په فرض دی، چې بوډا شو بیا په فرض دی، چې مصروف او مشغول نه دی نو دغه وخت کې په فرض دی، چې سره لګیا دی بیا په فرض دی. هر یو کار به بریدي دا به کوي، فرض مونځ دی. لیکن کله کله چې سړی بوډا شي بیا نوافل نشي کولی، او په ځوانۍ کې سړی په ولاړی قیام کولی شي، رکوع مسنون طریقې سره کولی شي، قاعده سجده په مسنون طریقې سره کولی شي، بیا به سجده او رکوع په اشارې سره کې، بیا به هغې پسې خفای. هغه وخت چې بیا خفګان کې نو تیرې اوبه خو د ورخه بیا جاروزي نه، اوسه نه په ځوانۍ کې دا کارونه کو. نن سبا عموما د نوجوانانو د هغې جواب دی چې دا خو ځواني ده، جې چې عیاشي او تماشې دا ونه کړو بیا په بوډاوالي کې بیا کوو که نه اعمال. حالانکه دغه دور دی د ځوانۍ. شیخ سعدي رحمه الله فرمایي چې کله ته ځواني په ځوانۍ کې عمل کو، توبه وباسه. توبه کردن در جوانی شیوه پیغمبریست. په ځوانۍ کې توبه ایستل دا د پیغمبرانو ښې خصلت دی، چې کله بوډا شي نو بیا خو ظالم زمری او شیر مخ هغه بیا سټ غورځولی ونې لاندې سوري د بروتي خوا کې بیزي او ساروي تیریږي چې یو زمانه کې په هغې حمله کولی شو ماتولی شول، اوس نشي کولی، بیا هغې نه بچ کېږي. نو به هر حال دې نه مراد هغه اعمال دي چې هغه د فرایضو نه علاوه دي، نوافل مستحبات. بعضې خلک نوافل پس شمیر کې نه ګڼي. نو وی اعمل فی شبابک لکبرک، دا د حدیث مضمون مخکې مرفوع حدیث هم تیر شوی، رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث مضمون هم دغسې. واعمل فی فراغک لشغلک، او د خپل مصروفیت او مشغولتیا دپاره په اوزګارتیا کې څه عمل وکړه. اوزګارې کار دې نشته دی، د الله پاک لوی نعمت او احسان وګڼه. داسې علاقې دي، داسې خلق دي
چې په هغه علاقو کې او هغه خلق بالکل وګرولو تنوزګری دا باندې د الله جل شانو فضل له زمونږ د علاقه داسې ده چې په دې کې سړی اوزګاری د سر فارغ وخت ډیر زیات په هغه فارغ وخت کې د فرایض نه علاوه ذکر وکا تلاوت د قران پاک وکا تسبیحات وایا درود شریف وایا نور اعمال وکا ځکه چې کله بیا مصروف بیا به د اعمال نشي کوله دا غیر لپاره به د ذخیره شي لکه څنګه زمیدار غنم وکړي په پټي کې فصل او د په کال کې یو ځل د لو کې غوبل کې او ټول کال بیا خوري نو خواري او مهنت او ستړي ستومانه صرف یو څو ورځو کې وکي لوي کو غنم یو کرل بیا معمولی مهنت سره کول الله جل شانو غلوي کل بیا اوري بل لو دا مهنت غواړي بیا غوبل کل دا خواري غواړي بیا دا غینه پسې په کندو کې شوري ټول کال خوري اوس چې کله غنم نشي کرلې نو په هغه وخت کې د غلط کار راځي دغه شهري یو شي نو دا د عمل په باره کې دا واعمل فی فراغک لشغلک واعمل فی صحتک لسقمک او د خپل بیماری د باره په صحت کې سوق روغ صحت ته بیا بیماری بیا نشي کوله نو سن عملو کا یو ذخیره د نوافلو د ځان سره محفوظ کا واعمل فی حیاتک لموتک او په خپل حیات کې په ژوند کې د مرګ د باره سوق د دې نور سيزونو خو تعلق د دنیا سره د باغې کې بیا هم څه کول شي په مرګ کې خو بیا هیڅ نشي کولای چې سړی مړ شي دنیا نه لاړ شي بیا خو د اعمالو هغه دروازه هغه بالکل بند شي مسدود شي بل حدیث ته عن عمرو بن میمون رضی الله عنه قال اعملوا في الصحة قبل المرض عمرو بن میمون رضی الله عنه فرمایي اعملوا في الصحة قبل المرض فصحت کې د مرض او بیماری نه مخکې عمل وکا اعملوا معنا دا عمل کرتے رہو دا نه چې ورځ یو وخت یو کبل بیا پریدا عمل کوا لکه قران کریم کې الله جل شانه فرمای اقیموا او اقیموا الصلاة آتوا الزکات نماز پڑھتے رہو قائم کرتے رہو اور زکات دیتے رہو دا نه د شی یو ځل ورکه بیا ټول عمر دا غینه فارغ شي نو فرمای اعملوا فی الصحة قبل المرض د بیماری نه مخکې په صحت کې عمل کو فی الحیات قبل الموت او د مرګ نه مخکې په ژوند کې سو کو فی الشباب قبل الكبر او په د بوډاوالي نه مخکې په ځوانۍ کې او فی الفراغ قبل الشغل او د مصروفیت او مشغولتیا نه مخکې چې کله اوسګاری انا ابي موسی الاشعری رضی الله عنه بل حدیث ته دا عبد الله مبارک رحمه الله کتاب ده کتاب الزهد والرقائق پرون تفصیل ذکر شوی بل حدیث ته ابو موسی اشعری رضی الله عنه فرمایي ابو موسی اشعری رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دي او د یمن دی او د قبیله د اشعار او د یمن راغلو دی او د ضرور مسلمانان شو د ناشنا واقعات خپل ځان ته مناقب دي یو ځل ابو موسی اشعری رضی الله عنه وی پزړه کې مراله چې راشه رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت دا سی وخت چې غرمه سخت وړي د عربو ګرمي هغه مشهور ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تخلانم چې کوم ځکه به پته پوس بیری اریس ته ورسېد بیری اریس په قباء کې وکيو اوس هم دا غې نه خانه د اغه علماء وایي چې د غزې کې دي کوم ځکه چې مسجد قباء ده هغه سره بیرونی حصہ کې دا بیری اریس رسول الله صلی الله علیه وسلم کوی په جیمانه ناست کوی په باغ کې او د باغ نه بغیر چا پیر عربو دیوالونه تاو کړي اوسم د باغونو د کجورو نه غیر چا پیر دیوالونه شته د ډیرو ځایونو یا باغې کې ورکه بدن نشي باغ ته ونه وتی نو وایي چې زلالم رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک یوازې ناشته ګرمي وا نو د یخوالی د پاره د کوی په هغه جیم باندې ناشته مبارک او د خپې کوی تخته کړي او دا صادر وشت کړي چې خپې مې یخ شي زلالم مونږه مسالم واچولو ملاقات او شو بیا ما ته وی چې دروازه باندې ودرېګا او زما د اجازت نه بغیر څوک مې پرېده وځلانم په دروازه بهر ولاړم ابو بکر صدیق سی برا اغرالو نو ورته کول چې ما ورلکو ما ته وی چې دن نظم ما ته وی چې اجازه نشته خو زه تاسو کو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو کو ما ته وی چې وته وای چې راځي ورته خلاص اغرالو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم زیناست نو غي نخي طرف ته کېناست او غم دغه خپې کوی ته ژوند دی بیا ورته کېدو
څوک وی عمر. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اجازت اوغستو، بیا عمر صاحب را ننوت، نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ګس طرف ته کېناستو، پیګوي ته وړاندې ژوند بې تکلفه خوند کوي. سید الرسل، خاتم النبیین، افضل البشر په ځمکه باندې ناست دی، کوي د خپې وړاندې تکلفاتو داسې ژوند نی. دا خو داسې لکه زولانو زنځیرونو باندې سړي ځان تړلی. آج کل सोसाइटी में इस तरह नहीं बैठा जाता, इस तरह नहीं शादी के मौके पर लिबास पहनते. داسې کپڑے خلک په واده کې نه اچي، واسکټ داسې جوړول غواړي، کپڑے داسې جوړول غواړي، ناسته داسې پکار ده چې پرلت دیوالي او ارت برد ناستي. ته چې څنګه ناستې دا ناستې ټیک نه دی، سم کېنه. دا څه خبره ده؟ خپل ځان هر طرف نه تړلی، معاشرې پسې چې ځي سړی بیا به د هر طرف نه تړلی مقید دی. ازادي په دې کې نه ده، ازادي په دې کې ده چې د الله جل شانه بندي سړی او الله او د الله رسول چې څنګه وایي چې هغه سي کوي. خلک دې هر څه وایي، ځکه چې خلکو پسې ځي نو خلکو ډیر زیات دي او خدای یو دی او د الله رسول یو دی چې د هغې په شریعت باندې موږ نن سبا ځو، په هغې کې ازادي ده. نو به هر حال حضرت عمر رضی الله عنه کس طرف ته کېناستو، بیا ورپسې حضرت عثمان رضی الله عنه راله ورې وټکول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي اجازه ورکړه، نو هغه راله نو مخامخ ورته کېناستو. بخاری شریف کې دا حدیث دی. حضرت سعید ابن مسیب رحمه الله مشهور تابعی دی، ډېر صحابه کرام لیدلي کتلي دي، هغې سره ملاقات شوی دی. هغه فرمایي چې د دې ناستې نه ما دا تاویل وکړو چې څنګه د دې قبرونه هم دغسې دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره د دواړو حضراتو شیخینو څنګ په څنګ پراته دي په روضه مبارک. او حضرت عثمان رضی الله عنه ورته مخامخ د کوی په ځای ناستو، نو هغه لرې په بقیع کې پروت دی او هماغسې دی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم قدمینو شریفینو ته مخامخ پروت دی. به هر حال طویل حدیث دی. دا عرض مې دلته دا کولو چې ابو موسی اشعري رضی الله عنه د هر یو صحابي هر ګلې را رنګ بوی دیګ رست، هر یو ګل صحابي او د هر یو ګل رنګ او د هغې بوی هغه جدا جدا دی، جدا جدا مهک دی، وږمې دي. کوم یو صحابي پسې چې ځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائے اصحابی کالنجوم بیئہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جس کے پیچھے چلو گے راہ راست پاؤ گے. زما صحابہ د ستورو په مثل دي چې کوم پسې روان شو نه لاره به مومي. لکه چې ستوري په اسمان کې وي نو پخوا به قافلې تلې نو د ستورو په ترو بتلې، شمال ته روان یم که جنوب ته روان یم که قطب ته که سویل ته. نو حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه صحابي دي، فرمایي ما ننتظر من الدنيا الا كلا محزنا او فتنا تنتظر. ما ننتظر من الدنيا، مونږه انتظار نکو د دنیا نه، الا کلا مگر داسې بوج، محزنا چې انسان هغه په فکر کې اچي، په غم کې اچي، په حزن کې اچي. او فتنه تنتظر، یا د داسې فتنه انتظار کو چې د هغې انتظار کی، داسې فتنه چې د هغې انتظار کیږي هغه را روانې. مطلب دا دی چې دنیا کې ته د آخرت دپاره څه عمل نه کې او د الله جل جلاله د رضا او د خوشنودۍ دپاره څه نه کې او د خدای دپاره نه کې، نو د دنیا کې چې لګیا د دې انجام بسی یا به په داسې بلا باندې واوړي چې هغه به دې په غم کې اخته کړي، الله پاک دې مونږ وساتي، یا به داسې فتنې سره مخامخ شي چې هغه فتنې انتظار کوي، یا به در باندې ناڅاپه دجال راشي، یا د دجال نه مخکې پیش خیمې مختلفې فتنې دي. نن سبا تاسو ته پته ده چې کوم قسم فتنې راغلي، په دې طرف ځینې هم دي ساري، په دې طرف ځینې هم دي ساري، مختلف فتنې مختلفو شکلونو کې راځي. خلک د جماعت نه منې کوي، د حرم نه منې کوي، د عباداتو نه منې کوي. بعضې مسلمانان روڼه چې هغه عبادات کول د هغې په خپلو اعمالو کې شک شکوک شبهات پیدا شي. نو ابو موسی اشعری رضی الله عنه فرمایي ما ننتظر من الدنيا الا کلا محزنا، مونږ انتظار نه کوو په دنیا کې د دنیا نه مگر داسې بوج، داسې بلا، داسې مصیبت چې هغه سړی په غم کې پرې باسي یا په غم کې پروت وي. او فتنه تنتظر، یا داسې فتنه چې د هغې انتظار کېږي. د دې څیزونو د راتلو نه مخکې اعمال وکړه، ځکه چې دا فتنې هم د الله جل شانه په قبضه قدرت کې دي او دا بوجونه او بلاګانې او آفتونه هم د الله جل شانه په قدرت کې دي چې الله غواړي ستا حفاظت به وکړي، تا به ترې بچ کړي. وعن عطاء بن ابي رباح رحمه الله قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما اكثر اشباه الدنيا منها.
حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه دام صحابي دی، دا ډیر جلیل القدر صحابي دی، او الله جل شانه دته یو علم ورکړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دا غي بیان کړی دی. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي ما اکثر اشباح الدنيا منها، په دنیا کې ډیر آفات، مصائب، بلاګانې، دا سيزونه چې په سړی باندې دین او دنیا ګډ وډ کی هیڅ کوم طرف ته لاړ شي، دا سيزونه منها د دنیا نه دي، دا د دنیا په وجه دي. دنیا سره چې ستا تعلق څومره ډیری دومره به دې مصائب سره مخامخ کېږي، چې څومره د دنیا تعلقات کم وي دومره به د دې مصائبونه د دې بلاګانو او آفتونو نه ډډې دی. دنیا کې مال له چې څومره دې سره تعلق مضبوطه ورننوځي دومره بلاګانو سره مخامخ کېږي. دنیا کې معاشره ده، ماحول له تعلقات دي، چې څومره دې سيزونو کې مخ کې زی دومره بلاګانو سره مخامخ کېږي. کله کله به داسې پریشان شي چې کوم طرف ته لاړ شم. اشباح هغه بلاګانو ته ویل کېږي چې سړی التباس کې پریباسي، چې څه وکم ګډوډ شي. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ابو هريره رضی الله عنه روایت فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل دا مرفوع حدیث دی، او دا صحابه کرام چې کوم روایت کوي نو دا هم په اعتبار د مفهوم سره مرفوع دي. انه قال ما ينتظر احدكم الا غنى مطغيا او فقرا منسيا او مرضا مفسدا او هرما مفندا او موتا مجهزا او الدجال فالدجال شر غائب ينتظر بالساعه فالساعه ادهى وامر. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو د څه شي انتظار کوئ، یعنی تاسو په دنیا کې انتظار کې د څه شي انتظار کوئ. کته وې چې مالدار شم نو کټول لا غواړي چې مال راشي، که د مالدارۍ انتظار کې نو کوم مالداري غواړي؟ یو هغه غنا ده چې ستا ضرورتونه الله جل شانه پوره کوي، یو هغه غنا ده، یو هغه غنا ده چې ته د حد نه تجاوز وکې، بیا متغین د داسې مالدارۍ انتظار کې چې تا سرکش کی. متغین طاغی غته ویل کېږي چې د الله د حکم نه، د الله د ارشاد نه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرامین او ارشاداتو نه بغاوت وکي، تجاوز وکي، هغه پریدي مخکې ته نه لاړ شي، دته طاغی. نو متغی تا داسې سرکشه جوړ کی، تا باغی جوړ کی هغه مالداری. تاسو ګورئ کله کله مال دی حد تراشي چې هغه وي زسوک ناروا حرام مختلف حرام کارویو کې د مال له وجه نه مبتلا شي. د دې خبرې انتظار کې د دې سیز انتظار تا کولو چې داسې مالداری او غنا راشي چې هغه تا سرکش جوړ کی او د خدای د حکمونو نه بغاوت کوي او د الله پولی ماتي کوي. او فقر منسیا، یا داسې فقر انتظار کوي چې هغه ستانه هیر کی. فقر مال نشته، یعنی اوس فلحال ټکی یو وخت به داسې راشي چې د دې فقر دی ضرورتونه دی پوره کیږي، خدای پاک دې هر څه پوره کوي. الشکر وباسا او عمل کوا، عمل کوا، عمل کوا، بندگی کو د الله، فرایض واجبات سنن نوافل لا کوا، خدای پاک مقدر کړی دا. اسینی داسې فقر در باندې راشي چې هغه فقر، هغه غربت په سړی باندې به اثر وګرځي. منسیان هر څه ته نهیر کی، منسی صيغه د اسم فاعل له هیرون کې شی، هر څه به نهیر کی. مز وخت به وی تا نه به مزیر کړي، تا سره به د خېټې غمي، د بچو به سره غمي، لباس بدینی په بدن باندې د بچو بدینی، پیزار بنی په بدن باندې ستا په خپو کې د بچو بدینی، د سر پټېدو ځای بدینی. هغه وخت به در باندې راشي نو بیا به تا نه ګورې د الله د بندگی هیر کی، مز بدن هیر کی، نوافل بدن هیر کی، تلاوت بدن هیر کی، ذکر او اذکار بدن هیر کی. اوس هغه فقر نشته. الحمدلله د الله شکر ادا کو او د الله جل شانه بندگی کو، د خدای د راضي کولو کوشش کوه. ځکه چې کله زمونږ په فرایضو کې نقصان شي، حدیث مبارک کې راځي چې د انسان په فرایضو کې نقصان وي نو دا نقصان به پوره کیږي د نوافلونو. فرض موږ کې نقصان دی نو زمونږ خو ارسه ګډ وډ دی، الله جل شانه دې مونږ ته معافي وکړي او الله پاک دې مونږ ذلیل او رسوا نه کړي. دا ډېر لوی رسوایی ده چې عمل سړی کړی په ورځ د قیامت وته وي چې ستا خو څه نشته مونږ سره. نو دا ګډ وډ عمل فرایض کمې بشه هغه به نوافل سره پوره کیږي، مسکی کمې بشه او فرض کې نفل سره پوره کیږي. نفل مز دشتا وکنه احادیثو کې راځي، نفل وګورئ، نفل نه دا کمې پوره کوي. روزي نیولې وي، نفل روزي وګورئ، هغه روزو کې چې کوم نقص دی هغه به نفل روزو نه پوره کیږي.
زکات فرض ورکړو که پاره کې کمی به شیطان شی او هغه نوافل او صدقات نه پوره کی دغه نور اعمال. نو فقر چې کله راشي بیا سړی نه د الله بندگی هیر کی د دې انتظار کوي. او مرضا مفسدا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اوس په صحت روغي یا بیماری درکشتا لیکن پرون حدیث کې تشریح شي و داسې بیماری نه باغې باندې ډېر کارونه کول شي د داسې بیماری انتظار کې مفسدا چې هغه تا فاسد کی خراب دي کی برباد دي کی بیا هیڅ نشي کوله بیا مز نشي کوله او دس نشي کوله روزه نشي نه بیا سکوله نشي داغه انتظار کې نه داغه دراتلو نه مخکې چې داسې بیماری پتا باندې راشي چې غستا بدن فاسد کی داغه نه مخکې اعمال او حرم مفندن یا د آغا بوډاوالی انتظار کې چې هغه سړی د سړی عقل بلاړ کی ختم کی کله چې سړی د عمر ډیر شي بیا لکه د ماشومانو په شان عقل کار نه کوي. افناد دې ته وایي چې د انسان عقل کار پرېږدي. قرآن کریم کې سوره یوسف کې الله جل شانه د حضرت یعقوب علیه السلام د قول حکایت کړی دی او فرمایي لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون میں یوسف علیہ السلام کی بو محسوس کر رہا ہوں اگر تم مجھے یہ طعنہ نہ دو کہ یہ بوڑھا سٹ پٹا گیا ہے که چردا سب پیغور نه راکوي چې دی بوډا غړې وړې شروع کې نو زه د یوسف علی السلام بوی محسوسوم چې کله قمیص یوسف علی السلام راوست. نو تفنید او افناد دې ته ویل کېږي چې د انسان عقل کار پرېږدي چې عقل کار پرې خو بیا وموس کې څلور رکعات موس پسې به سو کړي 15 کړي یا د څلور پسې به 3 کړي یا د سحر موس پسې به بیا د ماخام موس کړي د ماخام پسې باندې د ماخام د موس وخت به تا د ماسختن کړي د ماسختن د موس وخت به ته د ماخام موس کې بیا په ځان باندې نه پويږي دا هر څه به ګډ وډ شي. نو دا غي نه مخکې کې کزوانی کې تا کړي اوس دې حالت ترا دي نو الله به در باندې پرده واچي ځکه چې هغه وخت کې کړي کزوانی کې تا سره سنشت دی او دې حالت ترا بیا بس کې بیا به ټول مزونه ګډ وډي. نو فرمای او حرم مفندن او موتا مجهزا یا داسې مرګ انتظار کوي تاسو چې هغه بالکل تیار ولاړ مجهز د اجهاز نه دی او جهاز دا چې اوا کې الوزي ته جهاز زکوي چې کپټیم باندې ورنلې نو بیا بدن الوتي بیا پر پسې منډي وای ذکر راشي نه راتلم نو آلتم را سره داسې ټوکه شي و جاز نه پاتې شم او د عمرې نه واپس یو ځل راتلم نو آلتم را سره شي هم پاتې شو جاز الوته چې جاز والو زی بیا بس پسې منډي وای دا سه خرګاډي خونه د منډه ور پسې وای نو راقابو وی مرګ داسې شی دی سریع السیر سریع الاتيان سریع الوقوع چې راځي بیا تا بیا خبرې ته نه پری لا اله الا الله تدمري اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله تدنبري مستدنبري بیا ذکر تدنبري دا د برخه والا خلق وي خوش قسمتي چې الله جل شانه هغه ته داسې موقع ورکړي چې هغه ته پته ولګي چې مرګ میرا روان دی. دا هغه خلق وي چې الله جل شانه په ټول عمر کې خدای راضي کړي خدای پاک د مرګ په وخت کې موقع ورکړي. موسی عليه السلام ته د مرګ پر اختراله د الله پیغمبر دی دا الله نیک بنده دی ملک الموت تو استا روح قبض کولو تر غلم کور کې ولا د سړی په شکل کې موسی عليه السلام په مخ سپېړه ورکړه ما روح قبض کړه لکه چاته چې وي چې تا وجنه د فرښتې سترګو وت ځکه چې انساني شکل کې راغلی حدیث مبارک دی الله جل شانو ته فریاد وړو او په ارسه باندې خبر دی دا سه بنده ته د استولم چې ما دې سپېړه راکا عمر نه خوخی سترګه خو خشوا فرښتہ انسان په شکل نیخه خو د انسان په شکل ځان جوړول شي او کله چې د انسان په شکل ځان جوړ کړي به زور د انسان عمر زوري به آزاد انسان په شان آزادي بیا په د باندې خوګیدل او زخمی کېدل راځي. نو الله جل شانه تو فرمایل چې دو کده ته وایا د غوی په شابان لاس کېده او استاد الله لاس د لاندې چې څومره وخترال هغه وخت او شماره د هر یو وخت په وس کې باندې یو کال عمر درک د غوی په شاشه لاس کې بزرګونو وخت راځي مثلا زر وخترال نو زر کال عمر شو موسی علی السلام ته سوال وورالو فرښتې تک راته کې خو وخت نه لګي موسی علی السلام ته چې بیا دینه پسې چې د زر کال تیر شي بیا مرګ نو چې بیا مرګ نو اوس تاکه بس موسی علی السلام ته پته نو چې دا فرښتہ ده ځکه چې غیر انساني شکل کې نو انبیاء کرام او صدیقین او شهدا او صالحین نیکان خلق
هغه ته الله جل جلاله مهلت ورکړي ما او ته هیڅ پته نه لګي زمونږ انجام به سي موږ سره بس کی الله پاک مې ایمان سلامت بیا چې کله مرګ راشي نو بیا به ست جوړیږو نه به خبره کولې شو نه به وصیت کولې شو نه به کلمه ویلې شو نه به بل څه کولې شو داسې وخت کې د سړی نه شداد باره کې راځي چې جنت جوړ کو په دنیا کې هر شی پکې کېښودل او چې کله هغه جنت ته ننوتو مال وسره مالداري وه په اس د پاسه چې خپره اړوله نیو خپې په رکاب کې وه او بله یې راړوله چې دغه وخت کې سا ووت را پرېوت هغه جنت ته دخول داخلېدل یې هم نصیب نشو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او مت مجهزا هر سړی د پاسه ولاړ دی مرګ حادثه نه ګوري یاد ساتئ مرګ تبه نه ګوري مرګ مخکې نه آواز نه کوي په چا باندې چې زه در روان یم دروازه وټکئ چې سبا به زه راځم بل ورځ به راځم ستا پروګرامونه د هغې دپاره ټول یو ترتیب وي دې ځای ته به ځم دلته به راځم فلانکې به راځي دلته مرګ بالکل د آواز په چا نه کوي هر وخت یې راتلی شي کوم سیکنډ چې ستا د ژوند را روان دی کوم منټ را روان دی په هغه منټ کې راتلی شي الله پاک دې زموږ خاتمه په ایمان وکړي د هغې نه تېښت هم نشته نو ځکه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم او موتا مجهزا یا تاسو انتظار کوئ د داسې مرګ چې هغه تیار دی بالکل او الدجال فالدجال شر غائب ينتظر یاره دجال انتظار کې نو چې دجال راشي بیا به عمل نشي کولی د هغه نه مخکې وکړي اوس خو دجال خو نوح علیه السلام په زمانه کې هم نوح علیه السلام د دجال نه خپل قوم یرول دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه تاسو د دجال نه یروم وما من نبي الا وقد انذر قومه وقد انذر نوح قومه من هر یو پیغمبر د دجال نه خپل قوم یرول دی نوح علیه السلام هم خپل قوم یرول زم تاسو یرو نوح علیه السلام لومبه رسول تیر شوی داغه نه پس د انبیو سلسله راغلی دومره عظیمه فتنه ده تاسو وګورئ چې دجال به څومره غټه فتنه الله دې مونږ وساتي ځکه چې د ایمان سره به لوبې کوي تا ته به حق د باطل په شکل کې خی باطل به ته حق په شکل کې چې کوم حق سیزونه دي مذهبي سیزونه دي الله او د الله رسول وایي چې دا وکړي هغه به تا ته وایي چې دا د نه کولو دي داسې کوئ او چې کوم د نه کولو کارونه دي تا ته وایي دې کې د ګټه ده دې کې د فایده ده دا کوئ حیران به سړی داسې التباس هر یو څیز به هغه سره ګډوډي تور به سپین ښکاري سپین به تور ښکاري تیاره به رڼا ښکاري رڼا به تیاره ښکاري شینکې به اوچه ښکاري اوچه به شینکې ښکاري اور به اوبه ښکاري اوبه به اور ښکاري رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د سره یو طرف ته اوبه دي بل طرف ته اور دی شنه باغونه دي بل طرف ته اور دی خیال کوئ د دا هغه اوبو ته مزئ هغه باغونو ته مزئ د اور ته لاړ شي ځکه چې حقیقت کې دا باغ دا دومره لویه فتنه ده چې کوم ظاهر بین خلک دي نن سبا موږ خپل ځان څنګه جوړ کړی د محسوساتو سره مزان عادي کړی دا ډاکټر ویلی دي دا فلانکی ویلی دي دا فلانکی وایي چې دا بیماری ده دا دارو دي دا شی دی دا شی دی ټول د ظاهري صورت پسې روان یو چې کله په هغې پسې روان د دجال خبره به هم په دې شکل راځي او چې کله مې دا ټولې منلي وي یو کم سل د دجال به ورسره بیا سر کې او چې کله هغه ومنل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا دومره عظیمه فتنه ده شر غائب لا ښکاره شوی نه دی ينتظر لیکن دا به راځي انتظار به کوي او الساعه والساعه ادهى وامر یا تاسو د قیامت انتظار کوئ والساعه ادهى وامر ساعت او قیامت خو ډیر دهشتناک شی دی وامر او ډیر تریخ شی دی انتهایی کړوي چیز قیامت به ټول خوندونه مرګ د انسان چې کله یوازې په انسان باندې په یو کس مرګ راشي مرګ ټولې ذایقې ترخې شي اولاد تریخ شي ښځه ترخه شي بنګله ترخه شي مال تریخ شي بینک بیلنس تریخ شي کاروبار تریخ شي دنیایي عزت تریخ شي ظاهري شي مرګ سره ټولې ذایقې ختم شي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اکثروا ذکر هاضم اللذات الموت لذات کو مزوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو او چې کله قیامت راشي نو قیامت خو بیا ډیر دهشتناک دی هر یو څیز به تریخ شي نو دا څومره خوندونه چې انسان شپېته کاله یا کاله تیر کړي د قیامت راتلو سره هغه هر څه به درشي دی وایي چې ما خو چېرته خوږ شی خوړلی نو ما خو چېرته د بچو خوشحالي لیدلې نه وه ما خو چېرته د ښځې خوشحالي لیدلې نه وه ما خو د چا فلانکي محبت اړو لیدلی نه دی دا خو هر څه تر آخري ما خو په تیرو کې ژوند تیر قیامت داسې شی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي
د قیامت نه مخکې مطلب دا دی چې عمل وکړه، د مرګ نه مخکې عمل وکړه، د بیماری نه مخکې عمل وکړه. الله جل شانه توفیق. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل. یا الله ته زموږ ګناه معاف کړي. یا الله ستا د حبیب پاک صلی الله علیه وسلم په دې ارشاداتو باندې چې دا په تا وحي نازله کړې موږ ته د عمل کولو پوره توفیق راکړي. مولا کریم زموږ د پټې سترګې غړې کړي. یا الله موږ د خیر او د شر په څیزونو باندې پوه کړي. موږ د خیر په شکل کې او شر د شر په شکل کې وښي. حق راته د حق په شکل کې او باطل راته د باطل په شکل کې وښي. د حق مې اتباع نصیب کړي او د باطل نه مې اجتناب نصیب کړي. مولا کریم موږ د هرې فتنې نه که اوس په دې وخت کې موجود ده په هر شکل کې چې د هغې نه وساتي. څومره فتنې چې را روانې یو د دجال فتنه د هغې نه زموږ حفاظت وکړي. زموږ د اهل ویال حفاظت وکړي. زموږ د خپلو خپلوانو حفاظت وکړي. زموږ د ملګرو خیرخواهانو حفاظت وکړي. زموږ د اساتذو مشایخو حفاظت وکړي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت د ټولو مسلمانانو نارینه او زنانو حفاظت وکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته.